بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. داوي الفن الثاني علم البيان. مکه دا خبره ذکر کړې و تاسو ان شاء الله په مقدمه کې راشي چې په دې کتاب کې زه یو مقدمه او درې فنون به ذکر کوم. نو اولنې فن دا علم المعانی په بیان کې له چاته ابواب دی پکې، او دا دویم چې نه دا علم البیان په اړه کې دی، او دې چې دا د بدیع په اړه کې ندل کې مضاف معذوف ته په اصل کې دي سره مدلول الفن الثاني علم البيان، چې د فن ثاني مدلول دی د علم البيان دی. پدې کې اوس موږ ته یو څو خبرې وکړي. یو خبره دا کوي چې دا علم المعانی مقدم کړي دا په علم البيان باندې، او علم البيان مقدم کړي دی په علم البديع باندې. د دې وجه صدا نو بلندو الفاظو کې دا ووري چې دا علم المعانی چې دا د دې په ذریعه سره د علم المعانی په ذریعه سره کلام د مقتضى الحال مطابق کیږي، او دا کلام چې د مقتضى الحال مطابق شي دا په مختلف طریقو سره به څنګه وایو دا علم البیان دی. او د بدیع مثال چې نو دې په کلام کې نور حسن او خلا پیدا کوي، نو داغي مثال پشان د توابع دی. داغي مثال پشان د سره د توابع دی، او توابع ورستوي او اصل جنن دا مخکوي. واښوي نو علم المعانی گویا کې چې پدې کې یو څیز دی چې کلام د مقتضى الحال مطابق کول، او په علم البیان کې دوه څیزونه دي چې دا کلام چې د مقتضى الحال مطابق وي دا په مختلف طریقو سره بسنګ راوړو چې بعض په کې بعض نوازی، او دریم دا چې علم البدیع چې د دې مثال د توابع دی. نو اول علم المعانی ذکر کړه، بیا علم البیان او بیا علم البدیع. پوښښ به دې باندې دا لینو به مخته ويقدمه على البديع. مصنف رحمت الله علیه دا علم البیان مقدم کړی دی په علم البدیع باندې، وجه سره للاحتیاج الیه فی نفس البلاغه، د وجه د احتیاج د دینه چې په بدیع کې دا نفس بلاغت ته محتاج دي. وتعلق البديع بالتوابع، او بدیع متعلق د توابع سره، او توابع رستوي د اصلنا. واښو به معنی وز دا کم تعریف چې ما تاسو ته وکړو کنه د علم البیان تعریف چې مونږ کړو، کم تعریف ته علم يعرف به ايراد المعنى الواحد. دغه تاسو په کتاب وګورئ، د دې سور ته ګورئ، یا دا کم چې نور کتابونه نه بدی کې بیکار خراب دغه سور تصریف ګورئ. هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. وين له هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. وذات ما تاسو سور وی کنه دغه ته ویلېږي تلخیص المفتاح. څور ته وای او دا کتاب چې نه دا تلخیص المفتاح شرح ده، نو دې شرح کې د هر ټکی نو ګور دلته کې څو ټکی دي. هو علم نو علم مبارک براته خبره کوي، يعرف به ايراد المعنى الواحد دې مبارک خبره کوي، او فی وضوح الدلاله علی بدی کې خبره کوي. نو دی وای ما ته ګوره، ما ته چې دا علم نه دوه څه مراد دي، چې دا ګوره علم البیان و دا علم دی. نو علم هغه علم دی، نو علم کوم علم څه ته وای؟ نو دا علم نه دوه څه مراد دي، یا دا علم نه مراد هغه ملکه ده چې د دې په ذریعه سره تا قدرت او طاقت حاصل شي چې جزئی څیزونه دغه ادراک شي. علم دا هغه ملکه ده، هغه قوت راسخه ملکه ویل کېږي، هغه قوت ته کم چې په نفس کې مضبوط شوی. نو علم د ست ویل کېږي هغه ملکه ته ویل کېږي چې د اوسې جزئیات او ادراک ته باندې کېږي. پوه شئ
د یو څه جزئیات لکه زمې زپدي دیوال په دې کار باندې پوهه مطلب دا دی چې بدی دیوال باندې دومره خخته دومره سیمټو دومره پلسترو دومره رنگ دا هر څه په لګیدین د دې په دې جزئیات باندې چې زه پوهه ماته په دې باندې علم حاصل دی او چې ماته د دې د جزئیات علم نه وی حاصل نو ماته د دې علم ماته نه نو علم دې ته وایي هغه ملکه چې د هغه په ذریعہ سره انسان ته د قدرت حاصلېږي چې د جزئیات ادراک وشي پوښوي یا د علم نه مراد هغه اصول او قواعد دي چې د دې په ازده کولو باندې د دې ترسي پوښوي هغه اصول او قواعد ته مراد د علم نه دوه څه مراد دي یو هغه ملکه چې دې په ذریعہ سره ترسي د جزئیات ادراک او دویم د علم نه مراد سری اصول او قواعد پوښوي نو هو علم دا علم دی وګوره علم څه ته وایي نو د علم تعریف کړه دوه تعریفونه ای ملکه یقتدر بها على ادراک جزئیه د علم نو مراد ده هغه ملکه څه ته ویلېږي لاندې په بین سطور لیکل لري کیفیت راسخه فی النفس هغه کیفیت چې په ځل کې په نفس کې مضبوط شوی وي ملکه دا ملکه دا یقتدر بها چې قدرت اصلي په ذریعہ سره على ادراکات جزئیه با جزئیات په ادراک باندې او یا دویم نمبر د علم نه مطلب دویم نمبر سره اصول و قواعد معلومه اصول او قاعده چې معلومه دي یعنی که اوس قاعده وي خود ته معلومه نه وي نو ای ته بیا علم نه وي و قاعده ډیر شي عمر نه راځي نو سو بیا ما نه علم نه حاصل هغه قواعد چې د کوم معلوم کړی دي پوښوي يعرف به ايراد المعنى الواحد فتعریف کې دویم ټکی راغلو هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد دا علم دی چې پیژندل کېږي د دې په ذریعہ سره راوړل دی وی معنی وس دا معنی څه دی ویل کېږي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال هاي کلام چې دلالت کولای کی پای باندې کلام د څه کلامي چې د مقتضى الحال مطابق وي چې د مقتضى الحال مطابق نه وي نو هغه د سره لکه بلیغ کلام دی نو لاول په کې لکه علم المعانی چله د علم المعانی د وجه نه به کلام د مقتضى الحال مطابق شي نو کم کلام چې د مقتضى الحال مطابق وي او تاسو پر اصلاح او په نفس کې کم راځي نه هغه په مختلف طریقو سره ادا کوي هغه کلام ته د علم البیان وي چې یو کلام د مقتضى الحال مطابق دی نو د مقتضى الحال مطابق یو کلام نه دی او ته په مختلف طریقو سره ادا کوي دا بیان نه دی علم البیان نه دی نو هاي کلام کم چې په مختلف طریقو سره ادا کوي هغه به هاي کلامي کم چې لاول د سم مطابق شوی المدلول علیه هغه چې دلالت کولای کی پای باندې بکلام داس کلامی مطابق لمقتضى الحال چې د مقتضى الحال تر سوي دا مقتضى الحال بال د کتاب سوال سایت کې ان شاء الله پیژنې یا پر اوس کله پیژندلې بطرق مختلفه في وضوح الدلاله فمختلف طریقو سره الګ طریقه کو الهي ته وي دلته طریقې نه مراد تراکیب دي تراکیب دا هر ټکه لکه یو ټکه پکې نه پرې خو دې پکم ټکه چې مسله جوړیږي کنه نو بس دا غلي کله نو طرق خلار ته ویل کېږي نو له طریق نه مراد لګي تراکیب دي په مختلف تراکیب سره جملو سره في وضوح الدلاله عليه فواضح کېدو د دلالت په دی باندې عليه اي على ذلك المعنى وذكرها دی وی چې یو لمعنى په مختلف طریقو سره ادا کول وزدا مختلف طریقو سره په مختلف تراکیب سره ادا کېته نو دا یو ترکیب با دبل ترکیب نه ډیر زیات واضح بوي ایوب هم واضح وي خدا بل ډیر زیات واضح وي دا مطلب نه نه چې لکه یو معنا ته په مختلف تراکیب سره راوړي نو دا یو ترکیب چې نه دا خفي دی او بل واضح دی دسی بنئ پوهیږئ په دې باندې دسی بنئ چې یو ترکیب خفي دی او بل سره بلکې دسی به چې یو واضح دی او بل اوضح دی واضح بدمانه ځکه چې کلام د مقتضى الحال مطابق نو واضح بوي خو چې کله د علم البیان کی تراوړي نو دا کلام با اوضح وي د بل په نسبت باندې یعنی یو به واضح وي او بل بسوي خفي بنئ ها پوهیږئ په دې باندې دی وجه نه وي په دې دغه کې ویدل ته کې دغه حاجت په کې نشته د خفا دراوړلو
یو خبر ادا کوي. دیمه خبر ادا کوي د مرونو چې وایي چې یو لفظ یو معنا په مختلف طریقو سره راوړل دا بلکه په لفظ او په عبارت کې به په لفظ او په عبارت کې یو کلمه وره کې یو کلام تا په لفظ او په عبارت کې جدا جدا راوړو او بدی کې لکه یو معنا نه او مختلف ما خدای لفظ هم جدا او عبارت هم جدا نه د علم البيان نه ویلېږي. پوښوي یو په دې سره هغه مو وته چې یو پیر یو کلام چې نه د لکه په مختلف طریقو سره وږي انور کلامونه نشي کولای نو دا کستا عالم په علم البيان باندې نه ویلېږي. علم البيان باندې عالم ما کسته ویلېږي چې هغه دا ملکه او قدرت حاصل وي چې کوم خبره ده هم کینو په مختلف طریقو سره بیانې. مختلف طریقې څه مطلب دی یعنی بعضی په تشبیه سره بعضی په مجاز سره بعضی په کنایه سره بعض په حقیقت سره بیانې. وګورئ بوضوح الدلاله عليه اي على ذلك المعنى بان يكون بعض الطرق واضح الدلاله عليه پدې شان سره چې بعض طریقې دا به واضح دلالت په دې باندې وبعضها اوضح او بعض بسوي اوضح نه اوضح یعنی قواضحه یاول لګ واضح او بل قواضحه والواضح خفي بالنسبه الى الاوضح او واضح دا خفي دی په نسبت سره اوضح ته. مطلب دا کنه په اوضح کې ډیر زیات وضاحت او په واضح کې هم وضاحت وي او دا اوضح نسوي کم وي نو دا واضح دا اوضح په نسبت سره د سیده چې ته به چې دا خفي دی پټ. فلا حاجه الى ذكر الخفاء نو حاجت نشته ذکر د خفاء ته چلکه دا په کې دا خو په کې خفاء ذکر نه کړله نو دې ته په کې حاجت ونه ځکه چې دا واضح په نسبت د اوضح سره سره خفي دی. بیا وی وتقييد الاختلاف بالوضوح ويدل کې چې دا کلام بلکه مختلف وي او په دلالت باندې کنه چې واضح وي لکه بعضی با اوضح وي بعضی با واضح وي ويدل کې دا اختلاف یعنی دا تراکیب مختلفه چې تراکیب به یو بل نه بدل را بدل وي د دې سره د وضوح دا قید ځکه ولګو چې وسلک د یو کلامو چې داغه الفاظ او عبارات د جداو نه علم البيان نه. علم البيان بدای چې دغه معنا دا دغه الفاظ او په مختلف طریقو سره وي. واښو مې معنی ک الفاظ او عبارات دا جداو نو بیا هغه تم نه ویلېږي. وګورئ وتقييد الاختلاف بالوضوح او دلګي مقید کړي دا اختلاف یعنی دا تراکیب مختلفه دا با مقید به وضوح په وضوح سره ليخرج د پاره چې اوباسي ده معرفه ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفه في اللفظ والعباره چې یو معنا د په مختلف طریقو سره راوړي په لفظ سره او په عبارت سره. مطلب دا دی چې لکه کچرته دی یو کلام د سره راوړي کنه چې هغه کې لکه وضاحت پکې نه ولکه د لکه اوس دغه نه ته چیرې زید لکه سخی دی او د سوې چې زیدون کریم زیدون جواد نو دا وسیری کنه دا کریم خلق ډیر نه پیژني او جواد ډیر پیژني یا لکه ته وې چې حیوان مفترس دا اسد دی او حیوان مفترس دا غضنفر دی نو دا اسد او د غضنفر په اعتبار سره ډیر زیات واضح دی لیکن د دې الفاظ او عبارات د دې بل نه جدا جدا دي. پوښوي مې معنی ها پرې معنی پوښوي نو کچرته دسی وا چې یو معنی په الفاظ مترادفه سره راوړي وا لفظ معنی یو وا او پای کې الفاظ مترادفه استعمال کړو نو او بیان نه لکه زید اسد او زید غضنفر له حیوان مفترس ته اسد ویل او حیوان مفترس ته غضنفر ویل دا اسد او مفترس دا اسد او غضنفر دا دیو مترادف الفاظ دي یا کریم او جواد دا دیو مترادف الفاظ دي نو دي ته بیان نه ویل کیږي. په دې خبره باندې پوه شئ بیان دي ته نه ویل کیږي بیان دي ته وایي چې لکه الفاظ او عبارات دا به بالکل بچوداوي مترادف بنئ لکه ته چې لکه دغه چې حاتم طيب مبارک ته دا خبره کوي چې د جواد دی یو طرف ته جواد شو بل طرف ته کثیر الرمات شو. ها پرو ما تاسو ویلو کنه چې کثیر الرمات چې لکه ډیر اورواله ځکه چې ډیر اورواله دی ځکه چې ډیر اور بلې ولی بلې ځکه چې میلمانه ډیر په خلی ډیر کوي
نو دا کثیر الرمات د جواد سره یو شان دي چې دا مترادف لفظ نه دي علم البيان وایي او کچرتا دسي الفاظو چې داغه هغه عبارت هم یو شانتي او الفاظ به مترادف هنایت علم البيان نه وي نو تقييد الاختلاف بالوضوح او مقید کړه ردل کې دا تراکیب مختلفه په وضوح سره ليخرج معرفه ايراد المعنى الواحد دا پاره چې او باسیدا پیجندل د یوې معنی بطرق مختلفه په مختلفو طریقو سره چې هغه مختلف طریقې متساویه فی الوضوح ویلو متساویه فی الوضوح چې دا په وضوح کې خو یو شان دي او په لفظ په عبارت کې دیندا مختلفي پوه شئ هغه پوه شئ چې لفظ او عبارت جدا دي وضوح یو شان دي دا لکه اسد او غضنفر د دې او الفاظ یو شان د الفاظ او عبارت جدا دي او په وضوح کې ځوان سری یو شان نو دې د علم البيان نه وي علم البيان دې ته وي چې یو معنی په کې واضح یو لفظ په کې واضح وي د دې بل په نسبت باندې دا په باندې پوه شئ په باندې پوه شئ وزدا دغه چې کنه ایراد المعنى الواحد نو بدی کې دا الف لام چې نو دا څه شی دی واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي ويبقى المعنى الواحد کې دا الف لام چې نو دا استغراق عرفي دی استغراق عرفي او یو استغراق حقيقي استغراق حقيقي دي ته چې د دې څومره هم افراد دي په کائنات کې نا ټول راجمه کې لکه موږ الحمدلله رب العالمین په جنس صفات ثابت خاص الله لرا وګور ټول صفات یا ان الانسان ټول انسانان نو دل کې د دین استغراق عرفي مراد ده عرفي دا مطلب چې لکه کم سيزونه چې د انسان په ذهن کې راځي یا کم سيزونه چې په دغه وخت کې انسان ته مستحضر وي فاهم او ټول د دنیا معنی دي نه مراد معنا څه ته ویل کېږي ما علی بي یا رغس چې دای قص کول کېږي لکه زما پسله کې یو خبر راغله لدی ته معنا و واښو به باندې نو ای پر ایراد المعنى الواحد کې دا المعنى الواحد پر کې چې الف لام ده دا الف لام استغراقي ده او استغراق عرفي ده استغراق حقيقي نه زکه دا ټول جنس یا څومره افراد دغه چي دي د انسان په ذهن کې نه راجم کیږي پوښوي څومره معنی چي دي واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي او لام په معنی الواحد کې د استغراق عرفي لپاره ده اي كل معنى واحد يعني هر هغه معنی واحده يدخل تحت قصد المتكلم وارادته چې دا داخليږي د متکلم د قصد او د اراده د لاندې پوه شو به باندې وسوي دي انسان ته د ملکه حاصلې دل پکار دي که یو انسان په یو وخت کې یو دسي یو خبره په مختلف طریقو سره وکړل صرف په یو وخت کې نو دای کستا عالم په علم البيان باندې ویل کېږي بلکې عالم په علم البيان باندې به هغه انسان ته ویل کېږي چې باید الله تعالی دا ملکه کې قودلی دا چې هغه هر خبره په هر طریقې سره کولای شي واشو به معنی نو یو فلو عرف واحد اراده معنى واحد معنى قولنا کچته پیجنو یو کس زمنګا د دې معنی د قول زمونږ د من راوړل زید جواد بطرق مختلفه بمختلفه طریقو سره لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان نسب پدې باندې د عالم بالبيان نشي کېده دې خبره باندې پوښولې پوره ده ورواړو